فدیه به کم کس ورکوي؟ کم کس دی چې هغه روژه لکه نه نیسي نو په هغه باندې فدیه راځي نو دا کم کس دی او فدیه څومره ده ټیک شوله او فدیه چې کم دی نو دا په هغه ټایم به ورکوي که نه دا وروسته ورکولی شي صحیح شوله دا مسله به په دې ننني کلیپ کې تاسو سره بیان شي چونکې ډېر خلک داسې وي چې اکثر وایي مور مې بیماره ده والد صاحب مې بیمار دی یا مریض راته داسې پروت دی چې نور خو تکړه دی لکه بوډا نه دی خو د هغه بیماري داسې ده چې هغه روجې نشي نیولی نو چې هغوی په دې مسله باندې ځان پوه کړي. ګوره اول مسله دا ده چې یو بنده داسې دی چې هغه دومره بوډا دی چې په روجو نیولو باندې قادر نه دی یا یو زنانه ده یا نارینه دی خو دومره بوډاتوب حالت ته رسېدلی چې په روجو نیولو قادر نه دی نه خو د اوړي روجې نیولی شي نه د جمي روجې هغه لنډې روجې نیولی شي نه په وقفې سره نیولی شي لکه یوه منځ کې اخوري بیا دوه ونیسي بیا دوه اخوري بیا یوه ونیسي په وقفې سره یې نشي نیولی دومره بوډا دی چې په روجو نیولو قادر نه دی نو دته شیخ فانی وایي نو دا به څه ورکوي د فدیه ورکولی شي دا فدیه به ورکوي. اوس فدیه څونه د هغه درته ویم ښه یو بنده دی چې هغه بوډا نه دی خو هغه بیمار دی او بیماري داسې ده که نه چې د هغه د ټیکېدو توقع نشته دی توقع د ټیکېدو نشته دی یا هغه بیمار په خپله غالب ګمان سره یا په خپلې تجربې سره یا یو دینداره ډاکټر ورته د ویلي چې که ته روجې نیسې نو ستا دا دایمي بیماري داسې ده چې ګوره ستا په دې مرض کې به سیواوالی راولي تا به خراب کړي ستا صحت راتلو کې به تاخیر راولي تا ته به نوره غټه مسله پیښه شي نو دا دې بیا چې کوم دی روجه نه نیسي او دا به ردي څه ورکړي فدیه به ورکړي. خو ګوره که کله هم دی په روجې نیولو باندې قادر شو څه پته لګي الله پاک ډېره ناامیده بیمارانو له صحت ورکړي نو که کله هم دی په روجې نیولو قادر شو که د وړي نه شو نیولی د جمې نیولی شو نو د جمې هغه به نیسي که پرله پسې نه شي نیولی وقفه دې پکې منځ کې کوي په داسې طریقه به یې نیسي خو که د فدیه ورکړی هم دا په روجو نیولو کله هم قادر شو په ژوند کې نو دا به روجې نیسي او هغه فدیه به د څه وګرځي هغه به صدقه وګرځي. دا مسله ګورې ډیره ضروري ده. بعضې کسان وقتي بیمارانی وقتي پې داسې بیماري راشي چې په روجو نیولو باندې قادر نه وي روجه نشي نیولی نو په هغه باندې خو بیا قضا رالاله ټیک شوله هغه به د هغې قضا به راوړي او دا وقتي بیمار چې کوم دی نو دا به فدیه نه ورکوي وقتي بیمار چې دا به فدیه نه ورکوي ځکه د د ټیکېدو امید شته او توقع شته نو چې دا ټیک شي دا به د دې روجو څه راوړي د دې به قضا راوړي دا ضروري مسله ده. اوس فدیه څومره ده نو ګوره د مسافرو باره کې چې ما کوم کلیپ کړی د سرسایې نو په هغې کې یوه خطا مانه دا شوې ده چې ما په کم 2 کیلو غنم یاد کړي دغلته مانه سبقت لساني شوې ده خطا شوې ده دا ته په کم 2 سیره غنم دي د غنمو حساب په کم 2 سیره غنم نیمه چې ټاکئ په کم 2 سیره غنم یا وړو او یا د دې څه قیمت به ورکوي او چې د کیلوګانو حساب نو بیا په باندې 2 کیلو لکه یو سړی وایي زه غنمو کې ورکوم نو په باندې 2 کیلو چې د کیلوګانو د حساب ورکوي چې د سیرونو د حساب ورکوي نو په کم 2 سیره غنم او نیمه چې ټاکئ په کم 2 سیره او نیمه چې ټاکئ دا به ورکوي یا وړو او یا د دې څه قیمت به ورکوي. دا هغه د یوې روجې څه شوله فدیه شوله او دا په دغه ټایم کې ورکولی شي او دا وروسته ورکولی شي د هغې حساب به ولګئ او که یو کس وایي چې یاره زه خو فلحال مزدورکار یم غریب یم او مور مې بیماره ده اوس را سره نشته چې فدیه ورکم نو دا د روجې نه وروسته جي ورکولی شي چې کله د ده په لاس کې پیسې راللي هغه حساب دې ولګئ او د هغې فدیه دې ورکړي. ښه بله مسله دا ده که یو بنده په غاړه باندې قضا روجې پاتې دي ټیک شوله او دی مړ شو نو که وصیت یې کړی چې هلکه زما د مال نه به تاسو څه ورکئ تاسو به زما د روجو فدیه به ورکئ نو که وصیت یې کړی نو په وارثانو باندې دا لازم دی چې د مړي نه کم مال پاتې دی د هغې کفن دفن او قرض هغه ته خلاص شو نو په وارثانو باندې دا لازم دی چې دوی به د مړي د مال نه چې کم دی څه به ورکړي دا په دوی باندې واجب دی چې د مړي فدیه به دوی ورکوي د هغه روجو حساب به وکړي او د مړي فدیه به ورکړي. اوس که داسې وه چې بنده مړ شو د وصیت نه دی کړی چې وصیت یې نه دی کړی نو ګوره د مړي د مال نه چې کم دی هغه ته دغه نشي ورکولی فدیه دا نشي ورکولی. که یو وارث راولګېد او هغه ویل چې زه ورکوم د خپل طرفه نو وردي کې انشاءالله چې الله به دا د د قضا روجو دپاره څه وګرځوي دا به الله د د قضا روجو دپاره کفاره او فدیه وګرځوي. دارنګې یو بنده چې کوم دی هغه مړ شو او هغه وصیت کړی دی چې زما نه روجې قضا شوي دي د هغې فدیه تاسو ورکئ خو دا وصیت یې د 3 حصې نه زیات کړی
لکه دی چې مړ شو که نه د مال نه د کفن دفن شو قرضونه ترې خلاص شو د باندې چې کوم او د هغې نه پس چې کوم مال پاتې شو به 3 حصې کې نو چې د کوم وصیت کړی نو 3 حصه مال نه به ادا کې لکه مثال په طور باندې 3000 روپۍ د ده نه پاتې شولې کفن دفن او قرض هر څه خلاص شو نو 3000 روپۍ پاتې شولې نو په 3000 روپۍ کې چې د کوم وصیت کړی که د 1000 روپو مطابق یا د دې نه کمو خو د 3 حصې نه به ادا شي د 1000 روپو نه او که د 1000 روپو نه سیوه و که نه نو بیا به د دې وارثانو د رضا نه بغیر چې کم دی هغه ګورې نه ادا کیږي صحیح شوله که نه 3 حصې نه زیات وصیت یې کړو دا څو ضروري مسلې وي د فدیې په باره کې د فدیې متعلق ورکې به چاله نو غریبانانو له فقراو له مسکینانو له دا ورکولی شي او بچو له او دغه شان چې کم دی نو بچي غریبانان وي نشي ورکولی مور پلار ته نشي ورکولی باقي خویندې رونه نور رشته دار د هغې چې غریبانان وي فقراو مسکینان وي نو هغوی ته هم ورکولی شو ما درته ویل چې په دغه ساعت یې ورکې بهتره ده په دغه ساعت یې ورکولی شي یو کس وي ما سره اوس نشته وروسته به یې ورکمه نو وروسته هم ورکولی شي دا څو ضروري خبرې وي د فدیې متعلق چې تاسو سره مې عرض کړې جزاکم الله خیره احسن